عبادات او د معاملات دواړو په علم باندې ده. علم خو مبنا علیه دی، علم دی نه کړي عبادت به ونه پیژني او معاملات به ونه پیژني، نو دای ربط شو. اوس راشه علم څوک وایي بدیهي دی او بعضې وایي نظري دی. بدیهي ورته چا ویلی دی؟ شیخ ابن العربی په حارزة الاحوزی کې 10 جلد 114 کې امام رازی وی بدیہی دے تفسیر کبیر 2 جلد صفحہ 203 باب آدم علیہ السلام قیسہ کی. نو دی وی چیر دا بدیہی دے. دویم مسلک پکی دا دے چی دا نظری دے، قائلی امام غزالی رحمہ اللہ دے. خود دیوئی چکم نظری دے متعصر التحدید، تعریف گران دے. دا قولو گورا الاتحاب سرد احیاء لنبی جلد 64 صفحہ احیاء العلوم دے امام غزالی کی راغلی. بے پدے بانے کلی شیز اتحاف دے، اتحاف السادة المتقین تقریرون دا پارا دا اس کی کتاب خزانات. اتحاف السادة المتقین دا پا احیاء العلوم لگے دلے دیں چھ دا والی نو احیاء العلوم بم پکیوی او اتحاب دا زبیدی بم پکیوی. دریم قول دا دے چھ دا متکلمین اغی سوئی وی دا نظری دے خو ممکن التحدید دے. عمدت القاری 2 جلد او 2 صفحہ. نو درے اقوال پکنرال، یو قول دا چھ علم بدیہی دے، دریم قول دا دے نظری متعصر التحدید دے، او دریم دا چھ نظری ممکن التحدید دے. تعریفون یا گورم، یو تعریف دا علم دا دے چھ حصول صورت الشیء عند العقل. دریم تعریف دا دے الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل. مرقات کی میری کا دی دوانو تعریف کی سفر خونا را اللہ یو شیش حصول صورت الشیء عند العقل او الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل. والفرق من الغوامس، دا فرق بسوک ذکر کی فرق دا دے چی دا ولنے تعریف دا بنا دے پا قول دا آغا چابانی چی آغا قائل دے چی حصول دا اشیاء پا ذہن کے بے انفسها دی، او دا دویم تعریف بنا دے پا قول دا آغا چابانی چی وائی چی حصول دا اشیاء پا ذہن کے بے اشباہها و بے امثالها دی. دریم تعریف سلم خان کے راغلے دے الحاضر عند المدرک، الحاضر عند المدرک سلم خان کی دعوت. یہ جانے لکہ سلم العلو دا زبردست دا ملاتوب کتاب دا دی زمان سر چی پیروڑو یو حال تناو گئی کہ یو گینٹا پیروڑو پا ولاڑ ناغی وی الحاضر عند المدرک. فشرع قائد کی تاسو تعریف کو علم ستوئی صفت توجب التمیزا لا يحتمل النقیس. دا اس بشرع قائد کی مشکلات دی یو مشکل پا دی تعریف کی دی آسان حل دا دے صفت توجب التمیزا لا يحتمل النقیس. تو تدا ترجمہ کا بس خبر اب آسانش صفت توجب التمیزا اے تمیز المعلوم عن غیر المعلوم. تا تمیز دا معلوم دا غیر چستا علم بھی خواہ آشیز بتا دا معلوم ہے کہ علم دی پیلین آشیز بتا دا نا معلوم. لا يحتمل النقیس احتمال دا نقیز نلری دا احترازی وکو دا چان ملاسب دا وهم دا شک دا زوان پا وهم کی میں احتمال دا جانبی مخالف ہوئی او پا شک کی میں احتمال دا جانبی مخالف ہوئی او پا زوان کی میں احتمال دا جانبی
مخالف وي. نو علم دې ته وایي چې نه به شک وي، نه به وهم وي او نه به ځوان وي. دا درې واړه شیزونه له علم نه څه که ملا صاحبه هغه به هر کړل که. بل تعریف یې دا دی چې العلم المنزل من السماء الى الارض الموحى من الله الى نبيه من الكتاب والسنة الجامع لطلب علم الشریف. پنځلسمه صفحه کې دا تعریف ذکر کړی. په شرقایت کې بل تعریف راغلی صفة يتجلى به المذكور لمن قامت هي به لمن قامت هي به. دا یو صفت دی یتجلى به المذکور چې تجلا کوي په دې باندې مذکور. نو چې کوم شی ذکر کړی شي نو هغه به موجود وي، هغه بیا معدوم وي لا. نو لهذا علم معدوم ته شامل نشو، او حالان کې علم خو معدوم ته شامل دی. الله اکبر. یو شی بلا نه راغلی په علم کې به د معدوم او د الله رب العزت په علم کې. نو جواب دا دی چې ته مذکور نه پیژنې. وی نه، وی مذکور ترجمه دا ده چې من شانه ایسکر، شان به د ذکر کولی کې ذکر شوی وي او که راتلونکي زمانه کې به ذکر کېږي، خو شان به شان د چا وي؟ د ذکر کولو به وي. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي لیس العلم بکثرة المسائل، علم دا نه دی چې ډېرې مسلې یاد کړي، ولا بکثرة الروایات، انما العلم نور، علم رڼا ده یقذفه الله عز وجل فی قلب العبد المؤمن، د عبد مؤمن په زړه کې الله تعالی وغورځوي. الله دې موږ له علم راکړي. هغې ته ویلی کېږي. ملا علی قاری مرقات کې وایي العلم نور فی قلب المؤمن، دا یو رڼا ده. لومبي جلد 264 کې وایي. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی لیس العلم عن کثرت الحدیث، علم دانے دے چتا تڑیر حدیثون یاد بھی، انما العلم عن کثرت الخشیت، علم عبارت دا کثرت خشیت نہ دے. یہ کیوں لراشی انما یخشى اللہ من عباده العلماء. دا تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ 553 کے عبداللہ بن مسعود قول لے. بعضی چاہی تعریف کرے صفت مودعت فی القلب بها تدرک الاشیاء، علم یو صفت تے پزلہ کی پدی بانی بے اشیاء مندلے کی. علم پا دو قسم معنی دے، یو کسبی دے بل وحبی دے، کہ پا واسطے دا بشر یا پا واسطے دا کتاب سر دے حاصل کن یقال لہو کسبی. او کمنس کی کتاب او استاذ نشتا اللہ در تا علم در کو داغی توائی علم وحبی یا علم لدنی. پی کدرالے او دا علم وحبی لدنی پا درے قسم بانی دے، یو وحی دے انبیاء کرام تدا کی وحی، وحی دا انبیاء غیر بلچا تکی دیش اوحینا الى ام موسیٰ تاخذ مين محبت تايست وایا لکه څه وایي اوحینا الى امي. ونو وحی په معنا لغوي کیږي، وحی په معنا مصطلح سره غیر نبی ته نه کېږي. دا یو مسله ده رابم شي څه کسان دي هغه د څو پیغام د زنانو نه د څو پیغمبرانو قایل دي. مور د موسی علیه السلام تم پیغمبره وایي اوحینا الى امي موسی شرقایت کې موږ ویلي دي. تاسو هم شاید په دې تحقیقات کړي که نه، د هغې ځان له دلایل دي، بیا د هغې ته موږ ځان له جوابات دي. نو وحیي به یې کله ناکله د انبیاو ته او الهامي به یې، الهامي پیغمبرانو ته هم راتلی شي، اولیاء الله ته هم راتلی شي. فراست والا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله فانه ينظر بنور الایمان، بنور الله و بنور الایمان باندې دا دغه کوي. دا فراست دا ځان یو زبردست شیز دی. فکر دی ملا علی قاری فراست ډېر لوی تحقیق دا کړی دا کړی. امام محمد رحمه الله، امام شافعی رحمه الله د دیو ډېر تیز فراست. یو سړی ولاړ دی نو دا یو فراست وایي چې دا خو نانبایي دی
نان بایی دی نان بایی څه ته لیکي ډوډۍ پخوي او د دې بل فراست پې دا کار کو چې دا نان بایی نه دی چې شه دی نایي دی دواړو فراست پې دا نه کو یو وایي چې دا دی بل ویل دا دی سړی راوغوښتو ته څه کار کې یو ویل مخکې مې پلان کې کار کول اوس دا کار کوم دواړه کارونه یاد کړه مخکې مې دا کار اوس دا کار نو دا علم کتاب العلم په دې علم کې دا عین د عزت نه دی لام د لطافت نه دی میم د محبت نه دی علم سره به تعالی خدای عزت درکړي خلک به د سره لطافت نرمي کوي الله به د سره نرمي کوي میم محبت د الله به د تا سره او محبت د خلکو به وي د تا سره د علماو سره د خلکو څونه مینه او محبت دی هر سړی دا غواړي چې موږ سره لاس میلاو کړو په ډېره ګڼه ګوڼه کې هم مینه او محبت یې ډېر وي که نه کتاب العلم عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا ورسوئی انی زمانہ طرفنا ولو آیتن اگر کہ یو آیات وی ولو آیتن اگر کہ قاضی بیزاوی رحمہ اللہ تعالی فرمائی کہ مراد دے آیاتنا آیات دا قرآن دے قرآن آیاتی یو آیات نور خلقو تے ورسوئی حدیثونا کدے ونرسول خیر دی حدیثونه کې ونه رسول خیر دی دا به کې ونی لیکي حدیثونه به وي خامخا رسې قاضي بیزایي وایي لم یذکر الحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر نه کو ولکنه علم بطریق الاولا وایي حدیث تی په طریق اولا سره معلوم شه به خامخا رسې وایي والی وایي دلایل دا دي چې د قرآن آیاتونه اشهر دي او بیایم وی ویر سوا حاملین د قرآن حافظان ډیر سیوا دي او وی بیایم ور سوا د حفاظت وعده الله کړی دی نه نحن نزلنا ذکر و ان له لحافظون او بیایم وی ویر سوا نو چې دومنا کارونو سره سره د قرآن د آیات رسول دا واجب دي نو د حدیث رسول خو په طریقې اولا سره واجب شو ولی ځکه مولوي صاحب هم چې هغه دونه اشهر هم نه دي احادیث او دونه چې دی صاحب علیه رحمت حاملین هم ډېر نه دي او دارنګې د حفاظت وعدې هم نه ده شوي نه خو به خود درسې خو به خود بعض علماء کرام فرمایي ولو آیتن مراد آیات د قرآن نه دی یو جمله نه مراد ده یو ټوټه یو جمله یعنی کلام مفید چې مفید د پیدې تامي وي دونه آیات دونه حدیث که ستا زده کړی ډېر دي نه لکه من سمته نجا دام ورسو دریم قول پکې دا دی چې د آیاتن مراد دا دی که حدیث تی ټول نه دی یاد او د هغې حدیث مبارک یوه حصه دی یاده ده بیا یې هم ورسوه بیا یې هم څه کا ورسوه یو آیات دی هغه هم ورسوه یو حصه یې هغه هم ورسوه نو که د دې نه حدیث مراد شي د حدیث حصه نو رسول وما ادراک ما رسول څه ته وایي نو رسولو کې دوه احتمال دي یو دا دی چې تبلیغ یې وکړه انتهاء الشیء الی غایته یو دا دی چې تبلیغ یې وکړه نور خلکو ته ور ورسوه او دویمه دا ده صاحب علیه رحمت چې بلغو تبلیغ څه ته وایي وی انتهاء الشیء الى غایته یو شیخ خپل غایه او انتها ته رسول یعنی دا حدیث ورسوا آن تر جانان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبی قال فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان 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 قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول حدیثونه په دې طریقې باندې رسیدلي دي که نه دي رسیدلي مولا صاحب وحدثو تاسو بیان کوي عن بني اسرائیل د بني اسرائیل ولا حرج اس باقی نشتا بني اسرائیل بیانونه کوي په دې کې څه نقصان نشته بني اسرائیل کې دا چل شوی وعظ او نصیحت په هغې کې کوي
ثابت شوی خبرې وای پروا نه کوي. یو اسرائیلي روایات چې هغوی د ځان نه جوړ کړی او تی په منبر بیانې چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا ممنوع ده. د اسرائیلي خبره او تا ور واړوله په چا باندې؟ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. ومن کذبا چا چې دروغ ویل علیه په ما باندې متعمدن په قصد باندې فلیتبوأ نو ځان لري ټیکاونه تیاره کړي د ناس من النار د اور نه، یعنې ځان لري ټیکاونه تیاره کړله، ټیکاونه تیاره کړله. اوس په دې کې دوه ډلې دي د عالمانو، یو جمهور عالمان دي بل بعضې صوفیه کرام دي. جمهور عالمان فرمایي چې د الله په نبي باندې دروغ ویل عظیمه ګناه ده، هر قسمه دروغ پرې نشي ویلی، هر قسمه. او بعضې صوفیه کرام دا وایي چې نه، دروغ په دوه قسمه باندې دي، یو دروغ د پاره د پیدې دي او یو دروغ د پاره د ضرر دي. که تا داسې دروغ په پیغمبر علیه السلام ویلي چې هغې کې هغې ته ضرر رسېدلو، هغه دین ته پې ضرر رسېدلو، دا ممنوع. خو که داسې دروغ وی چې د هغه سره په دې تبلیغ کې مدد وي، لکه ته چاته بیان وکړې چې یاره دا صیب علیه رحمته صورت یاسین کې دې وویلي نو دومره 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 او دومره 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 نیکۍ به حاصلې کړي. دا خو د پیدې دپاره دي. پیغمبر علیه السلام هم خلک صورت یاسین ویلو ته راړه، یو تام راواړه، پیدې ته ډېر بیان وایي دا روا دي. او دلیل یې دا دی چې علیه حدیث کې څه راغلی دی؟ علیه علا د پاره د اضراري چې پیغمبر باندې ضرري، هغه دروغ ته ووایه نو هغه ممنوع دی. د فیدې والا ممنوع نه دی. د دې وجې نه د صورتونو په دې فضایلو کې ټول نه خو اکثر روایت موضوعي وي، اکثر روایت صحیح ملا صاحب موضوعي، دغه تېنه مراد. جمهور عالمان فرمایي چې خوږې مسلې مو وکړي خو زموږ کلی امام نه نیسي، دلایل مو ویل خو زموږ کلی امام نه نیسي. د پیغمبر علیه السلام باندې به یو قسم دروغ هم نه وي. دا ته چې ورته د پیدې والا وې دام د پیدې نه دام ضرر دی. ولې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ښه پوهېدلې چې هغه کوم فضیلت وله هغه بیان کړی، خو ټیک دی که که د دې نه زیات فضیلت وله بیانول مناسب وی یا ورلره وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به حقه بیان کړی وی چې هغه څنګه بیان کړي دي حقه بیانوه. دا ډونه ډېر زیات فضایل دا ولې بیانې؟ دې کې ضرر دی، دې کې فایده نشته. او که ته وایې چې علیه راغلې ده نو وایي زه درته وایم چې د سموره بن جندب والا روایت ته وګوره، هغې کې علیه نشته، نو بیا به څه کې؟ نو د دروغو والا روایاتو څخه ځان څه که ملا صاحب او د وعظونو د تقریرونو والا د هغې دا کوشش او څه وي ملا صاحب فکر وي چې څه بیان کړو؟ موضوعات بیان کړو. موضوعاتو کې خیر نشته، مه بیان. احمد بن حنبل او یحیی بن معین رحمهم الله تعالی په لاره باندې روان دي او ځای کې جمعې مانځه ته ورستانه شو، مولوي صاحب په منبر پاس لګی دی چې ما ته چې کوم دی فلان کې ویلي دي، هغه ته فلان کې ویلي، هغه ته احمد بن حنبل ویلي دي، هغه ته فکر دی د ما، او بیا ما ته فلان کې ویلي، ما ته فلان کې ویلي، هغه ته فلان کې، هغه ته یحیی بن معین ویلي دي. دغه دواړو بزرګانو نه دا حدیث را نقل دی. هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسولی دی چې چا بسم الله وویله نو د هغه د پوزو نه به څه شی را پیدا شي او بیا به هغه د قیامت د ورځې پورې څه اعمال کوي او دا ټول به د ده دپاره لیکل کېږي. او راوبوځي من احد من خریه فلان ومن احد ومن الاخرى نه به څه راوځي بل راوځي. فکر یې اوږد روایت یې پکې وي. د بسم الله ډېر لوی بیان وکړو. دې بزرګان وی چې دې سړي ته خو ایسارېږو چې دا خلک وځي په پړده کې ورسره خبره وکړو. نو هغه ته یې دا وویل چې لکه دا روایت تاسو چېرته لرئ؟ نو بیا یې په سند کې د دې نومونه یاد کړه. نو دې ورته وایي احمد بن حنبل یې ما ورته چې زه احمد یم او دا یحیی دی. نو خو مبرئ د دې نه دې دا خو موږ چېرته اورېدلي مې ستا نه غیر اوس ستا نه واورو. چې دا مو ته وویلي سړی په خار ملا صاحب او وی ویلي چې ستاسو نه غټ کمقل ما نور لیدلي نه دي. چې هغه څنګه ستاسو دا ګمان راغلی چې بس دنیا کې به صرف احمد بن حنبل زی بل څوک نشته دی، دا یا یحیی بن معین دی، بس بل په دویم پکې
یحیی ابن معین بګینې بل نه زما 14 استادان په احمد بن حنبل دي او 14 استادان زما په یحیی ابن معین دي تاسو ویل ما دغه خراب دي والله نه روان شو نو دا مسلې دي صاحبات موضوعات دروغ والا روایت د دې بیان اله جایز دی چې تو سره دا وایې چې دا موضوعي روایت دی او متعمدا یې ځکه ویل کې سړي ته پته نشته دی هغه بیان کړی دی نو په هغې باندې ګناهګارېږي نو خو که پته ورته ولګېده واپس رجوع به ترېنه کوي ښه او تحقیق په کار دی په روایاتو رواه البخاري دا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار دا جمله چې د صاحب علیه رحمته نو دا د 98 سندونو سره را نقل ده فکر راغلی او بعض کتابونو کې 2 شپېته یاد کړي خدا سره کې د 98 سندونو نه را نقل ده او دا هغه روایت دی مولوي صاحب من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چې په بخاري شریف کې داسې د دې په شانته بل روایت نشته دی د دې په شانته بل روایت پکې نشته دی چې 10 مبشره پکې ټول را جمع شوي د ټولو 10 مبشره د لسو وانونه دا را نقلي صرف دا حدیث ته چې د 10 مبشره نقلي را نقل دی دا تکلیف دی وکړه دعا ورته وکړئ یا الله ته خوشحاله کړي دي عوضونه وله ورکړي بدلې وله ورکړي علم نافع وله ورکړي ته اوسه مدد وکړي په درسونو کې وچړي الله دې کامیاب خوشحاله شي فی شري مسله باندې نو دا شوله صاحب الموضوعات کې علامه ابن الجوزی فړومبي جل 55 کې وایي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څوک دروغ وایي نو دې ته موضوع وایي دغه روایت ته او چې په خلکو باندې دروغ وایي نو هغې ته بیا متروک وایي متروک وعن سمره بن جندب والمغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنهما دا سمره دا حلیف الانصار دی دا د مکسرین نه دی 123 روایت د سمره بن جندب نه را نقل دی او دا مغیره بن شعبه چې دی مغیره د دې اسم کنیه ابو عیسی ده عام الخندق کې دا ایمان راوړی دی او په 50 هجری کې وفات شوی دی او 15 احادیث مبارکات د مغیره بن شعبه نه را نقل دی تاج الهدایه کې دا دغه راغلی د ده نه چې دا کوم روایت مغیره بن شعبه نه نقل دی تاسو بات تقوم په بالا په هدایه کې که نه نو دا اصل کې د حذیفه رضی الله تعالی عنه نه را نقل دی خو هلته په هغې کې دا خطایي راغلې ده چې د حذیفه رضی الله په ځای باندې مغیره بن شعبه راوړی رضی الله تعالی عنه قال دا دواړه وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من حدث چا چې بیان کوم عني زما نبي حدیث یرا او یرا یظن یورا دا یاد ساتئ مجهول چې راشي دا په معنا د ظن معلوم سره به په باب د احادیثو مبارکو کې چې دا ګمان کولو چې انه کذب دا دروغ دی په هو احد الکاذبین نو دام پکې د یو دروغجنو نشو چې دا ګمان چې دا جوړونکی یو دروغجن دی په کتاب کې را نقل کوونکی چې پې پوهېږي چې دا موضوعي دی بل دروغجن دی او دا بیانونکی بیا بل دروغجن دی احد الکاذبین کې راځي د دې وجې نه چې تاسو درس او تدریس کوئ یا تاسو وعظ او نصیحت کوئ نو که کتاب کې چا داسې کار کړی وي نو تاسو هغسې کارو مه کوئ وعن معاویه رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من یرید الله څوک چې اراده وکړي الله تعالی به په هغه پورې خیرا د خیر رسولو یفقهو نو هغه فقیه وګرځوي په دین کې په دین کې فقیه چې چا کې څلور خبرې راجمع شي نو دی فقیه دی تاسو اوس به موږ او تاسو ځان ته وګورو چې دا شته که نشته الله یې موږ کې راولي نمبر 1 البصیر بدینه په دین باندې ورته ښه بصیرت حاصل دی په دین پوه دی چې دا روا او ناروا دا روا دي دا ناروا دي دا حرام دي دا مکروه تحریمي دي او دا تنزیهي دي په دې خبرو اترو باندې پوهېږي دا را باندې واجب دي دا را باندې فرض دي نمبر 2 المواظب على طاعة ربه همیشه د پاره نیکي کوي داسې نه چې یو ورځ نیکي وکړي او بیا بېغمه
نیکو په کار کې وړاندې دی. بل الزاهد فی الدنیا، دنیا کې زاهد استاذ دی، بې رغبته دی. ګوره زاهد دې ته نه وي چې تاسو کمې پیسې او دغه بار ځای کې ګزار کړې چې ورکې کړې. خو په مقامات کې دا راغلي دي چې داسې به په تاسو کې څوک نه وي یو محق او صادق چې د غره څوکې ته ورسېږي، من حالق د غر څوکې ته ورسېږي او دې ته ووایي څه ورته ووایي صاحبه په فارقې چې جدا شه، جزاک الله وایي لاندې راګزار کړي جدا شه او زه بیا ځان له راټولې کړم، زه بیا ځان له نو غورځول د پیسو دا زهد نه دی، خو که لاړې که رالې. ګوره تا ته یو ځای کې درس میلاو دی په 2000 او چا ته شپېلې وو په 5000 او ته اوس د 2000 ته دې زړه کلک کو 50 له لاندړې نو ته زاهد یې. امامتي دې نیسلې ده او 3000 دې د میاشتې تنخوا بله امامتي میلاو شول هغې کې 5000 6000 دغه دي او ته د دې پیسو د وجې نه د امامت پرېږدې خو زاهد نه شولې که د پیسو د وجې نه. په خپل ځای برقرار پاشي چې یا 5 یا دې 3 یا دې 6 بس پرېږده وی خدای به کار چلوي. نو بس مقصد دا د پیسو پسې دې زړه تړلی نه وي، نو خو ضرورت دی د دې نه څه بچاو نشته. او الراغب فی الاخره البصیر بدینه والمواظب على طاعة ربه الزاهد في الدنیا الراغب في الاخره. چې دا ټول که مراجمه طریقه محمدین چې دا څلور راجمه کې بس ته فقیه یې، دا ټول راجمه کې بیا ته څه شوي ملا صاحبه فقه فی الدین. نو علم خو پکې په اول سر کې راغلی البصیر بدینه، هسې خو سړی فقیه نه دی چې علم متحصل وانما انا قاسم بشک زه تقسیمونکی ما والله یؤتی الله تعالی ورکوونکی دی. فکر دی یعنی الله جل جلاله علم ما لرا کړی دی نو دی په خلکو باندې تقسیمو ما، دی په خلکو باندې تقسیمو ما دا معنا. اوس ګوره په دې باندې ته سوال کوه که دا تقسیم او دا اعطا ورکړه حقیقتا والی نو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقتا قاسم دی او نه حقیقتا معطی دی. او که چېرته دا مجازن والی چې د الله علم ما لره کوي، دا الله علم زه معطیم او دا الله علم زه تقسیمونکی یم، نو مجازن رسول الله معطیم دی او قاسم هم دی. نو بیا جواب دا دی چې دا په حقیقت باندې دا ځای په دغه قاعده نه دی بنا په عرب بنا دی. عرب دا دی چې اصل مالک هغه ته معطي ویلی کېږي او چې کمې خزانچي وي نو هغه ته قاسم ویلی. مال تا راوړی دی او سیلاب زده باندې ګلګین تقسیموي نو معطي تی او قاسم څوک دی؟ ګلګین دی. دا د دغې قبیلې دی. دا توجیه په دې کې ارشاد القاري کړی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت دی. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن، خلق چې دي نو دا خزانې دي کمعادن الذهب والفضه، پشان ته د خزانو د سرو زرو د سپینو زرو. خیارهم بهتر د دیونه په جاهلیتي، په جاهلیت کې خیارهم بهتر د دیو دی په اسلام کې اذا فقهو چې کله پوهېږي هله. دې حدیث باندې ځان پوهي که دا په اصل کې جواب دی د سوال نه واقع شوی دی. جواب د سوال نه واقع غلط خو دا بیته بیته استادان اوس باندې ورک اصل کې دا سوال واقع شوی دی. جلد ثانی کې به تاسو لره راشي ملا صاحب په باب د عصبیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو کریم ابن کریم ابن کریم یوسف علیه السلام یاد نو دی ویل نه دا تپوس موږ نه کوو دا کوو دغه هم نه کوو. نو بیا اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عن معادن العربي تسألوني د معادن العرب تپوس کوئ. نو دی ویل چې اوجي فی خيارهم فی الجاهلیة خيارهم فی الاسلام.
نو دا د تشبیه بلیغه ځان پی که تشبیه بلیغه ده. وجه د تشبیه دا ده لکه تشبیه ورکړه د معادنو سره چې دا انسانان داسې دي لکه د سرو زرو کانون او خزانې، لکه څنګه چې هر یو کان کې خپل خپل استعداد دي، بعضې د سرو زرو، بعضې د سپینو زرو، بعضې یاقوتو او بعضی جواهرو او بعضو کی تانبئی، بعضو کی اوسپنئی، بعضی کی کوئلئی، بعضی کی چونئی، بعضی دے کی سیمٹی، بعضی کی خاورئی. دقسی انسانان دی ټول دوستان یو شانتی مګڼه رحمان. ځینې انسان داسې په د انسانانو کې سونی څنګه چې په دغه نور شیګتو کې د سونې قدر او قیمت په هغه نور شیزونو باندې سیوا دی، داسې د دې انسان دا قیمت او مرتبه او دبدبه او د الله په دربار باندې دا داسې دي لکه دا سره زر او دا نور شیزونه. د بعضې انسان مرتبه د سپینو زرو په شان دی، د یاقوتو په شان دی، د زمرودو په شان دی، د اوسپنې په شان دی، د تانبې په شان دی. په ټول انسانان یو شانته نه دي. کمعادن الذهب والفضة، پیغمبر اسلام دا دو صرف یاد کر، نور مسلم مراد دی. کمعادن الذهب والفضة والياقوتة والجواهر والحديد والنحاس، دا ټول سره مراد. دا شول وجه د تشبیه. هر انسان لزان نه سره زر جوړوی شي، سپین زر جوړوی شي، اوسپنه جوړوی شي، تانبه جوړوی شي، کویله جوړوی شي، چونه جوړوی شي. فکر دې راغلی چې د ځان نه کوم څه جوړی نو د الله پاک په کتاب او د رسول الله په حدیثو او په دې د عمل په دین باندې ځان نه هغه مرتبه ساز کړه. اوس دلته مراد دا ټول شیزونه دي، دا ټول معادن مراد دي. خو رسول الله په دې ټولو کې دا تخصیص ته دې دوه ولې وکړو، یو ذهب او بل فضه. وجه دا ده چې لانهما اصول الاموال، اصل کې اموال دا سره او سپین زر دي. کذلک الانسان، انسان اصل قیمتي شی دی خو چې ځان په زور خراب نه کړي. انسان سونا او چاندی دا خو چې ځان نه اوسپنه سازه نه کړي. نکه دې راغلی عثمان ګل مولي صاحب درجات دی الله بولین کې هغه به کله ناکله چاته یو کس ته ویلی لکه ویلي یې د جاس پرزا او لګېدلې په ټیټر کې راوځه ویلي لګېدلې په چا کې په ټیټر کې. نو انسان ډېر زیات قیمتي دی چې ځان په زور باندې خراب نه کړي. دویمه وجه د تخصیص یې دا دی چې دا دواړه اعز الاموال دي. کذلک الانسان اعز الحیوانات دی. په ځمکه ډېر خلک ګرځي خو انسان پکې اعز ډېر عزتمند دی. درېیمه وجه د تخصیص یې دا دی چې دا ذهب او فضه چې په خاورو کې پرته وي نو دا بې قیمته وي، خو چې صفا شي نو بیا یې قیمت سیوا شي. دقه رنګې انسان هم دی، ځان یې د دین نه لرې ساتلی دی، په خاورو کې پروت دی، هېڅ شی نه دی. خو که په دین کې رالی او ځان یې ادنا نه ادنا درجې غلام د دې علم په برکت باندې بادشاهي مثال د هغه جوړ شوی دی. بادشاهي مثال یې څه شوی دی؟ جوړ شوی دی. هغه د یو مولوي صاحب څخه وزیر اعظم تپوس کوي چې یاره ته پلانکې شی ولې نه جوړېدلي چې مولا صاحب جوړ شو. هغه ورته جواب کې څه وایي؟ وایي ګوره ما ورته ناست ته وزیر اعظم او سیو سپینې او کټکې مال یې راکې او دا تا چې زما نه کوم شیز جوړول غواړئ که زه دغه جوړ شوی وی نو بیا به ما سپینولی او ما به کټ کولی او تاله به مې درکولی.
دغه لپاره قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه د به چې دا سبق ویلی نو مور په امام صاحب رحمت الله علیه پسې راله د قاضي ابو یوسف صاحب چې دا یو زوی مې دی او د کاره مه وباسه زموږ د هېڅ کار او د روزګار څه دغه اسره نشته دی همدته په دغه دا پراته هغه هم تا په سبقونو باندې دا ورکړه مورې زه دته د جواهرو د زیوراتو چلونه ورښیم دا ته څه خبره یې دله زه داسې تعلیم ورکومه قرآن و سنت چې دا به د زمانې د بادشاه سره په یو مجلس او په یو تخت باندې د پاولودي خوراکونه کوي فکر دی را د هغې چاته دا ذهن دغه کوله ماندله بوډۍ ته وویل چا ویل واده دې شي واده دې دی ویل یقین مې نه شي ویل جنج رالی ویل یقین مې نه شي ویل خېجه دې ډولی ته یقین مې هو که نه نو یو ورځ قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه د زمانې د بادشاه سره ناستی دی په باچۍ تخت باندې د پاولودي الوان راله دواړو خوړله نو امام ابو یوسف صاحب په جاړه شو ویل ولې جي تکلیف څه دی خبره کوه ته اډر کوه کار بدلم انشاءالله خدای برابروي ویل نه تکلیف نشته نه ویل بیا ولې جاړې دي جړا څه معنا ده د خپل استاد محترم خبره را یاده شوله زما نو استاد زما مور ته ویل چې ستا بچی به داسې وخت راشي د پاولودي الوا به د بادشاه څه په باچایي تخت خوري قلندر هر چې ګوید دیده ګو فکر دی را حقه خبره وایي ما ته راغله دغه علم دقسې شی عبدالله بن مسعود فرمایي وایي که چېرته دې خلکو د دې عالمانو د خپل د علم خیال وساتلو د زمانې په خلکو به دا بادشاهي کوي او که دای دنیادارو ته ذلیله کړو نو بیا به چې دی د خځلې نه هم زیات سپک شي علم خو ډېر اوچت شیز دی الناس معادن که معادن الذهب دا وجه د تخصیص ته ښه وجه د چا د مناسب د تخصیص ته دویمه دا درېیمه دا ده وجه د تخصیص یې دا ده لکه څنګه چې دا سونا او دا چاندي صفایۍ ته محتاج دي دا اله پړق ویي او اله ناوې غاړې ته اچوي چې لکه صفایي او په اور سوځېدل او څه او څه دا ټولې خبرې اترې پکې دقه رنګې مولي صاحب انسان دا به د ریاضت کې ځان چوری چوری کی نفس به مات کی او ذکر اسکار او عبادتونه علم حاصلول او شپې روڼول دا ټولې خبرې اترې به وشي نو د هغې نه بعد به بیا د ده نه کالي او زیورات جوړ شي بیا د ده د خوند او مزه به یې وګوره بیا به ناوې په غاړو باندې څه کوي ملا صاحبه ګرځوي به نه کوي دا تشبیهات شوه که بله وجه د تخصیص یې دا دی چې دنیا ټوله چې رایجه ده نو په دې ذهب او فضه باندې رایجه ده دا تاسو چې کمې پیسې در سره دي په دې لیکلي حامل هذا کو مطالبه پر ادا که دا خو اصل کې سونه او چاندي دا پیسې دي دا کاغذونه نوټونه خو د هغې رسیدونه دي چې ما او تا سره را سره دي که دې راغلې نو څنګه چې دغه کې دا مسله موجوده ده نو دقه رنګې د دنیا دا کل هم مخلوقاتو باندې نظر واچوه دا ټول چې چلیږي نو د انسان د برکته چلیږي دا ځمکه اسمانونه او څه چې دا نظام کوم روان دی د چا دپاره روان انسان د من نه لرې شي نو بیا د غواګانو د ګډو د بزو او د دې نورو حیواناتو دپاره دا نه اسمان خو دې ودري نه ولې دا ځمکه خو دې غوړوي دا د انسان دپاره ده انسان داسې قیمتي دی فکر دې راغلی بله وجه د تخصیص یې دا دی چې کما ان الذهب والفضة تجمل للنساء دا د ناو دپاره ډول دی دا ذهب او دا فضه کذلک الانسان دا تجمل د دنیا دی د دنیا زینت او د دنیا رونق دا انسانان دي فکر دی چې په سونه او په چاندي باندې مهر سلطاني نه وي نو دا په هغه ټینګ درهم او دینار جوړېدی شي نشي جوړېدی دقه رنګې په انسان باندې مهر په هغه باندې مهر بادشاهي دی په انسان باندې مهر رباني د الله رب العزت دی د خلیفه والي انی جاعل فی الارض خلیفه خلیفه معنا څه ده لکه نائب معنا څه ده روح المانی کی معنی کوي اے سلسلتن خلیفتن بعضها من بعض بعضی و بعض نه خلیفګانی سلسله وسیع مولا صاحبہ دا روانه
دغه چل ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې د انسانانو ډېر لوی شان بیان کړی دی انسان ځان خراب نه کړي انسان ډېر قیمتي دی موږ او تاسو دپاره په دې غور پکار دی چې سره او سپین زري د ځان نه په زور خاورې سازنه ځان تباه او برباد په خپله باندې نه کړو موږ سره زر او سپین زري موږ له کارونه د سرو د سپینو زرو پکار دی تجارت او روزګار راله د سرو د سپینو پکار دی د سرو د سپینو تجارت قرآن او حدیث دی ځکه دی را دې خبرې ته قرآن او حدیث باندې ځان کمال ته ورسو دا نور ټول خبرې عبث دي نن به یې سار له به نه یي که ته هر یو کار کې یو ښه هنر دغه کې زده کړې هنر شته دی سار له به نه یي سار له به پښیمانې او که دا علم دې حاصل کړو وروره د هر سړي په زړه کې به ته محترم مکرمې فی الدنیا و فی الاخره او داسې به یي چې ستا په کومه مقبره کې دفن کې هغه مقبره به ستا د وجې نه د عذابونو نه خلاصه شي ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل او داسې مړ شام چې ته خاندي خلک جاړي هغه مقبره به بې بختوری چې ته پکې څنګه ملا صاحب دفن وي نو ګوره علم ته کار وویستی او په جاهلیت کې چې کوم سړی اعلی ترین دي نو اسلام د چا عزت نه خرابوي یو سړی دی لکه هغه یو عظیم الشانه ملک دی په جاهلیت کې او دبدبې ده او خلک یې ډېر سخت عزت او احترام کوي او دا نو چې هغه اسلام راوړي نو بس بیا به بېعزته به شي لا بیا بېعزته کېږي نه بیا بېعزته کېږي هقسې عزت بیا نور هم سې وایي وایذا فقهو دله پکار دی چې علم حاصل کړي چې په جاهلیت کې چې کومه دبدبه په کومو خبرو باندې حاصلیږي هغې دپاره ګڼ هغه دي دا اسباب دي په دین اسلام کې د دبدبې د حاصلېدلو دپاره یوه لار ده هغه لاره د فقاهت ته د ځان نه لوی عالم دین جوړ کړه په هر ځای به محترم او مکرمې په هر ځای باندې محترم او مکرمې دي علماو ته وګوره څومره لوی عزت لري هسې دا کوم خلک چې بوډاګان شي خواله نه شي وتللی که تا ته وایي چې دا بوډا دم که چلته ته ورشي پوز یې نه شي راښکلی او ته علما چې هر څونه بوډاګان او ضعیفان شي د هغوی هغه صفایۍ ته وګوره او هغه ششتم ته وګوره فکر دی راځه اوس وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسن نشتركين الا في اثنين مگر په دوو کې ده الا في رجل یو هغه سړی دی اتاه الله مالا چې ورکړی ده الله تعالی مال فسلطه نو بیا الله تعالی مسلط کړی دی رجل لره علی هلکته په لګولو د دغې مال په حق کې ورجل دواړه رنګې ویلی شي اتاه الله الحکمه چې الله تعالی ورکړی ده تا علم دین فهو یقضي بها دی فیصله کوي په دغه علم دین باندې خلکو له قضا کوي فیصله په دغې کوي که بیان کوي چې دا کار روا دا ناروا دا شریعت سره برابر دا برابر ویعلمها او تعلیم ورکوي د دې نورو خلکو ته بس دې دوو کسانو سره کینه جایز ده نور چا سره کینه دا معنا ده چې کینه په معنا د غیبتې سره ده اوس دې کینه خو دې چا سره هم جایز نه ده خو که فرض که یا اولنۍ توجیه دا ده توجیه نمبر 1 که فرض که چرته کینه روا کېدلې نو د دې دوو سبه روا وې چې ما دا کینه کړی چې او دا سړي سره څومره ښه دولت دی څونه خو ځایونه کې لګوي چېرې دا داسې نه وې ما څه وې او ما دا کارونه کولې او دې ملا صاحب سره څونه ښایسته علم دی هر ځای کې وعظونه نصیحتونه او دا کارونه کوي چې دا د ده سره نه وې دا علم دا ما څه وې دا کار پې ما کولې د ده سمې کینه په دې کړی وې په دې دوو ټکو کې کینه جایز د دیو سم نه ده خو فرض کړه که جایز وي نو بیا به دې دوو صورتونو کې جایز وي دا دوه لایق د دې چې سړی پې کینه وکړي که جایز وی اله دویمه دا ده چې هلکه دا کینه په معنا د غیبتې سره ده حسد او غیبته کې فرق دا دی ګوره ګلدین کاکا چې دا موټر د نه وی دا زما وی داسې خوند نه کوي مړه چې دا د نه وی دا زما وی دا کینه ده تمنا د زوال د نعمت د غیر
چې دنه دا موټر خدای والي دې ته حسد وایي او غبطه دې ته وایي چې خدای د ده نصیب کړي او داسې زما هم وي داسې زما نو دا ذکر د حسد او مرادونه غبطه چونکې دواړه صورتن یو شانته دي نو ځکه یې په اطلاق یې په غبطې باندې د حسد وکړو درېیمه توجیه په دې کې شته درېیمه توجیه دا د ملا صاحبه چې شدت ایرس ډېر زیات ایرس سبب دی دپاره د کینې سبب دی دپاره د کینې نو دا سخت ایرس سبب دی او ډېره کینه دا مسبب دی نو ذکر د مسبب شوی مراد ورنه سبب دی نشته دی سخت ایرس مکوه لالچ مکوه مګر که لالچ کې او ایرس په دې دوو کارونو کې وکړه یو دقه کې چې داسې دولت پیدا کړي چې د دقې ګلدین په شانته په ښو کارونو کې لګې او دویمه دا ده چې داسې علم پیدا کړي که د خیودین په شانته چې دقه علم هغه څنګه چلی چې تم دغه علم دقه طریقې سره وچلی نو دا درې توجیحات په دې کې نه دغه شو اوس راځه دې مسلې له چې دا غبطه صرف په دې دوو کې جایز ده په دې نورو کې جایز نه بیا خو دا مسله شي نو آیا دا غبطه په دې دوو نه علاوه په نورو کې جایز ده که جایز نه ده نو قاضي بیضاوي رحمت الله علیه وایي دا د غبطې دا جواز چې دی نو په دې دوو کې رابند دی صرف دې دوو کې غبطه روا ده نور ځایونو کې غبطه هم روانه ده ولې دا الله نبي صلی الله علیه وسلم دلته حصر کړی دی لا الا ټیک ده که دویم دلیل یې دا دی چې الله تعالی په بل ځای کې په دې باندې بیان کوي قال الذین یریدون حیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون ور هغه غبطه خدای رد کړې ده معلومیږي دا چې غبطه صرف د دوو ځایونو کې جایز ده نورو ځایونو کې جایز نه ده او جمهور عالمان فرمایلي دي چې نه غبطه په دې دوو ځایونو کې روا ده او د دې دوو نه علاوه نورو ګڼو ځایونو کې غبطه روا ده او دلته چې دا کم حصر راغلی دی نو دا حصر د افضلیت راغلی دی چې افضل ترینه غبطه که ګوري نو هغه صرف دوه دي په دوو کې بې خبره رابنده ده یو دغه غبطه ده بله دغه غبطه ده او افضل ترین نه علاوه نفسي غبطه که یادې د هغې رواوالی نو نفسي غبطې دپاره ډېر صورتونه راغلي دي په فصل ثالث کې چې کوم دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه والا دا روایت دا چې کوم دی تاسو ته دغه دا را روان دی ها صاحب علیه رحمت هغه فصل ثالث کې ډېر لرې را روان دی ګوره ها مندم کو 57 نمبر روایت دی د دې باب ما راواړو تاسو راواړو ښه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ندا دی ورګه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما دا روایت کې خو دې سره تعلق نساتي فکر دې خو به هر حال مولا صاحبہ دا رواواله د حسد او د غبطې رواواله په دې دوه ځایونو کې رابر نه دی د دې نه علاوه نور ځایونو کې چې کوم دی دا دغه دا شته دی به هر حال راځه اوس وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان کله چې مړ شي انسان نو انقطع عنه عمله منقطع شي دنه عمل د الا من ثلاث مگر صرف درې داسې کارونه دي چې د نه منقطع کېږي هغه په ده پسې ور رواني الا من صدقه جاریه مگر د صدقې جاریې نه که چا صدقه جاریه وکړه دا سړی مړ دی هم په ثواب پسې ور رواني او علم یا علم ينتفع به چې په هغې سره نفع حاصلولی شي علم دا دی چې ستا شاګردان هغه نورو ته لګېږي بیا د شاګردان دی نورو ته لګېږي د امام بخاري
رحمه الله تعالی علم مای مسلم علم د صاحب د مشکات علم دا د وسم تی خلق نفع الی کتینی دی دا د غید پر صدقه جاریه د کتابونه تصنیف کړی وي نو دام صدقه جاریه د ستا کتابونه ځان لا خيسي د لکونو روپو او ستانه نور ته پاتې شو او غیوی ګوري دا غینه نفع حاصلیږي ينتفع به وي ها اوس د شان کتابونه پات شو باندې ساتلی به خو نشو پلار مړ شو او کتابونه بچو بند ساتلی دی بند نه په خپل باندې هغه ګوري وای او نه نور چاله ورکوي نو کار خراب دی نه ينتفع به دا قید سره ګل رااله او ولد صالح یا بچه صالح يدعو له چې د پاره دعاګانی غواړي نیک صالح بچه کې دوا نه غواړي بهم صدقه جاریه ده او چې دوا غواړي نو به خود صدقه جاریه ده نیکان بچی چې کوم دی دا غلي خدي نو د دې دریونه علاوه نو صدقه جاریه شته نو او شتا تا ته چې دا کوم روایت ما ویل دغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ولا روایت دغه کې شپږ راغلي دي دا کې څو راغلي مولا صاحبہ شپږ دغه راغلي پس د سالس کې چې موږ دغه خدا راواړو وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله مما يلحق المؤمن من عمله وصناته بعد موته علما علمه ونشره ولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا في سبيل بناه او نهرا اجراه او صدقه اخرجها من ماله في صيغه وحياته تلحقه من بعد موته ذيك سوره الملا صاحبہ شپږ رالو او کتاب الجهاد کې بل راشي الا المرابط في سبيل الله چې کوم سړی په الله په لار کې په جهاد کې څوکیداری کړی دا فانه ينمو له يوم القيامه دا قیامت د ورځې پورې داغه د عمل په تیزی باندې دا دغه دا روان دی نو دا حصر په دې دریو کې نه دی د صدقې جاری دین علاوه نور هم ولا شته دی وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس چا چلریکو ان مؤمن د مؤمن کربتن من کرب الدنیا یو غم د غمونو د دنیا نه عام دی دا غم کور کوټه لري که غټ دی ولو حقیرتن که غټ دی که وړو کې دی بعض علما بیخي وړو کې یادوي چې دا د وړو کې غم لري کولو اجر دی دلته چې بیاني کربتن کې تنوین د تحقیر دی وړو کې غم د غمونو د دنیا نه نفس الله لري بک الله تعالی عنہ لدن قربتن عظیمه لوی غم من قرب یوم القیامه د غمونو د ورځې د قیامت دی بل قربتن کې د تمین د پاره چا شو ملا صاحب د تعظیم شو ولا څنګه دی ويكذبوك فقد رسل یعنی لیکن دا تنوین د پاره د تکثیر دی ډیرو زیاتو پیغمبرانو ته یا تنوین د پاره تعظیم دی غټو پیغمبرانو ته دا څنګه چې ستانه په مرتبه کې غټ خو په نفسي غټ پیغمبران دي یعنی څنګه چې دا تنوین خپل معنا ورکړي متصل معنی کې دی ویری دلته هم داسې ورکوي ومن يسر چا چې سانتیا را وسر علی مسلم په تنگ دست باندې الله پاک به سانتیا را ولي په دوانی په دنیا او په آخرت کې او چا چې پرده واچول په مسلمان باندې پرده واچي په دوانی الله تعالی په دنیا او په آخرت کې او الله تعالی په مدد د بنده کې ترڅو پوری چې دا بنده په مدد د خپل ورور مسلمان کې موږ تاسو خو د بل سره مدد نکو چې ته د بل سره مدد کې خدای به تاسو مدد کوي مخکې زمانو کې دا قصې وی چې وګوره کمره جوړوله گاون خلکو به مسه جوړول دا کمره به پټول مزدورانو نه غیر به گاونډینو سره پټک چاته به لو ډیر شو نو دی نور گاونډینو به سره څوکو هغه لو دم سره اوس هغه کسی خطارې د من څه شولې لاړې چې ته د بل سره مدد کې الله پاک بستا سره په مدد کې وي الله پس تا چې درس کاو ته طالبانو په مدد کې وي الله پاک بستا په مدد کې نو ته به خراب شي که 1000 روپیه 1500 روپۍ ستا میاشت چې میکنه هم ته به خراب نشي ولې تاسو د الله وادي ته طالبانو په مدد کې لګي الله ستا په مدد کې نو ستا مدد مخلوق دې دین نه کیږي یا با کار ته هغه خلکو له وکي یا به ونه کی او چې خدای د چا په مدد کې ولګيږي نو سړي خیر کار باندې کیږي مثلا ومن سلكا چاچر وچر ولا طریقا یو لاره طلبولي پاغي کې علم لکه موږ استاد د لار د وړه دورم شروع منګ خپل شیب علیه رحمت څو ته ویل کېږي که خیر ته چې خلک نیسي نو مې رانه هېر شو خپل کچکول هم خدای پاک ته کولاو ومنیوه اوس د الله پاک خواښه ده که لږ خیر پکې اچوي که ډېرې پکې اچوي فکر دې راغلی نو الله پاک چاله لږ خیر ورکوي که ډېر ورکوي
ورسره ډېر هم دی او سخاوت هم دی ښه دی انشاءالله ها نو چا چې روانه کړله طریقا یو لاره طلبولې په هغې کې علم اسان وکړي الله تعالی له د ده دپاره به په دقه چلولو د دې لارې طریقا لاره الی الجنت جنت ته بس علم د جنت لاره شوله او راجمه باندې شي قوم یو قوم موږ او تاسو ګوره قومي څه شی ملا صاحبه قوم راجم باندې شي یو قوم فی بیت من بیوت الله عز وجل د الله په کورونو په یو کور کې دا د موږ راجمه شوي الحمدلله الله راجمه کړي یتلون کتاب الله لولي د الله کتاب یتدارسون یو بل سره درس او تدریس کوي څوک زده کړه کوي څوک بل ته ښایي او د زده کړې والا بل ته چې ښایي هغه هم ځان له زده کړه کوي که نه بینهم په مابین پر کې الا مگر یعنې داسې به ونه شي یعنې دا دویم کار یقیني دی کم کار یقیني دی نزلت علیهم السکینه نازل به شي په دیو باندې سکینه به پر باندې راشي سکون القلب طمانینت به پې راشي اکرام او عزت به راشي یا سکینه یو ملائک دی هغه پې را نازل شي او امام نووي رحمت الله علیه فرمایي دا یو قسمه مخلوق دی په نظر باندې نه راځي او که رال په نظر باندې نو دا د پیشوګانو په جوسه کې لږ غټ دا مخلوق پې خدای را نازل دته به سکون و اطمینان دا به ورته دغه کېږي دا میلاوي الا نزلت علیهم السکینه وغشیتهم الرحمه او پټ کې دی ولره رحمت غشیت پیژنئ چې هلکه کمبل یا بړستن د سر او د خپو کې د سر نیم را لاندې کې د خپو نیم را لاندې کې او د دواړو اړخونو نیم را لاندې کې او پکې څملې دقسې په دې رحمت کې پټ شي موږ نور څه غواړو وحفتهم الملائکه او پټ کړي وي دی ولره ملائک پې د پاسه احاطه کړي وي نورانی مخلوق مرګرتیا د ملائکو سره راشي او یادوي دی ولره الله تعالی پی من پاچا کې عنده چې کوم د الله پاک جل جلاله سره دي الله پاک جل جلاله سره چې کوم هغوی ته خدای د دیو خلکو تذکره کوي ملأ الاعلی ته الله تعالی د دیو ذکر کوي وګورئ زما بندګانو ته ما یادوي زما کتاب لولي زما د پیغمبر احادیث لولي وګورئ ورته څونه خدای پاک خوشحاله چې خدای پاک د چا تذکره وکړي نو بیا فکر دی راغلی ومن بطأ به عمله لم یسرع به نسألک وایي پلار خو مې لوی عالم دی بس دی که نیکه مې دونه غټ مولا تېر شوی دی چې چی فکر دی ښه دی نو په هغه باندې کار کېږي هلته په ناوګۍ کې یو دغه و ملګری و ښه سړی و حکیم به مو شاید چې څه ناڅه خو لکه د وایانو دغه عطرو کار یې کوو بس بیا یکدم دکان ویست او په هغې باندې غټ بورډ ولګاو خانداني حکیم خانداني که مقصد پلار م یکیم نیکه م یکیم ور نیکه خاندان کې دا حکمت سره روان دی نو هغه یو طالب د ویزو ملا چې د یادوم هغه ور ولېږه ویل لاړ شه په دې تیاره کې او لاندې ورته ویل ته لیکل وکړه کاغذ ورته ولګوه لاندې ورته لیکل وکړو هغې کې دا ولیکل چې کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک بیا څه کاندي ښایسته مور او نیا مور او نیا ډېره ښایسته ده خو په خپله باندې څه ده ملا صاحبه بدرنګه ده نو دا پیغمبر علیه السلام هم دا وایي ښه دا ټپه ګوره د دې حدیث نه څه کېږي او که نه کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک بیا څه کاندي ښایست د مور او نیا دا یاد ساته ډېر داسې دغه ځینې مولیان حضرات لکه پلار لوی عالم او بیا هغه د پلار پیښې کوي خو لیکن هغه خوند نه کوي که سړی دا کوشش وکړي چې لکه ښه ځان مخکې کړي څونه مخکې کېدی شي ومن څوک بطا به چې تاخیر وکړه په ده باندې عمله عمل د ده عمل د علم نو نو لم یسرع به جلتی برانه ولي په ده باندې نسب و نسب د ده وعنه رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول الناس بشک اول د خلقنا چې فیصله کولی شي په هغه باندې په ورځ د قیامت باندې دا یو خبره شته ونیسئ چې د چا په پلار نیکه غر نیکه کې ولی الله تېر شوی نو د دې انسان سره د خدای مدد ډېر وي خو لکه محنت خو به خپل څه کوي ملا صاحبه کوي ها ځکه وکان ابوهما صالحا دغه د دیو
د ډېر لوري نیکه ولی الله تېر شوي نو ګوره په لاندې دغه له خدای پاک دغه وساته واتخذوا من مقام ابراهیم مصولا دلته تفسیری مظهري تاسو راواړوئ نو ګوره ابراهیم علیه السلام دغه ځای کې هسې ودرېدلی دی نو هغه ځای تاسو مصولا ونیسئ کوم ځای باندې چې ولی الله ناسته وکړي په هغه ځای باندې د قیامت د ورځې پورې رحمتونه راورېږي ولی الله یعنی نو خامخا په اولاد باندې خو باسري خو اولاد به څه محنت کوي که نه داسې په خوبونو باندې به هغه مقام ته دغه کېږي دا رسي په خوبونو باندې به نه رسي نور دغه ډېر نور چې کوم دغه وي دا د چا صالحین پلار نیکه تېر شوي نو هغه خپله توجه کړي وي بچو ته یوه نوسو ته او په ښو ځایونو کې ولې څه کړي دي ملا صاحبه دعاګانې ولې کړي دي فکر دې راغلی زموږ دغه استاد محترم چې هغه دغه نیکه د هغه په بیت الله شریف ته کسان ځان ته بوتل جرګه ده ویل جرګې له زموږ چې دلته جرګه چې جرګې له ویل بوزم چې ور یې وستلو خانه کعبې ته مخامخ ویل جرګه دا ده چې د خدای کور نه مې راوستی د خدای پاک ته درخواست وکړه چې زما د نوسي نه خدای لي عالم جوړ کړي فکر دې راغلی نو داسې کار پکې شته مولي صاحب چې لکه جاهل پلار او جاهل نیکه او بزرگ یا عالم پلار او عالم نیکه کې دا خو لیکن خپله ورسره محنت څه دی ملا صاحبه ضروري دی ان اول الناس بشک اول نه خلقنا یخزا علی چې فیصله به کوي په هغه باندې په ورځ د قیامت باندې رجل یو با سړی اوس تو چې دا چې دا به شهید شوی په لاره د الله جل جلاله کې په اوتیه به نو راتګ وشي په ده باندې فعرفه نعمته نو پیژانګلو به ورکړي د لاره د نعمت خپل نو دی به نعمت وفیجني نعمت به ده وپېژني دی به اقرار د هغې وکړي فعرفها دې ته کې اقرار به وکړي بیا به الله تپوس تا باندې ما دونه نعمتونه کړي نو تا څه وکړل فقال ما عملت فیها تاسو عمل وکړو په دې کې قال قاتلت زه وجنګېدلم فیک ستا فردا کې تر دې پورې چې شهید شما قال کذبت دروغ دي ویلي دا دروغ په دې پیکه کې ویلي ها نور خو جنګېدلی هم دی شهید شوی هم دی خو په دې پیکه ټکه کې دی دروغجن دی قال كذبت ولكنك قاتلت لیکن تا قتال کړی دی لئن یقال چې وویلی شي جری بادر خلک دې ته بادر ووایي چې دا خو ګوره ډېر ځړولو دا ناشنا دی دا په دې جنګ کې شاته نه دغه کېږي ډېر مخې ته روان ستا نیت کې دا خبره ګوره نیت په صفا کې فقد قیل هغه خو ویلی شوي تا چې څه دپاره جهاد کړی دی نو هغه کار خو تا حاصل شوی دی خلکو دې دونه صفتونه په ژوندانه به هم کول او چې ته شهید شولې خلکو دې بلا صفتونه کړي دي فقد قیل ثم امر به بیا به امر شي په ده باندې فصحب علی وجهه نو دی به راښکلی شي پړ مخې حتی القیه فی النار وبغورځولی شي په نار کې ګوره نیت وایي زده کوي که نه د علم نه به اول نیت یې زده کوي فکر دې راغلی ول څه کوي ملا صاحب سړی چې لکه مراقبې ته کښېني نیت ورله کوي فکر دې دی د دې صوفیه کرامو ځان د دا چارهدام چې راشل ته وایم چارهدام ځان له نیت دی دوه نیته به کې یو به د دې چارهدام نیت کې یو به د چارهدامو معنوي فکر دی روحاني هغه نیتو سره کې د هغې خپل ټکي دي فکر دی هغه به د نیتونو سره ټول کار ملا صاحب دغه کېږي دا برابرېږي ما ته چې لا اله الا الله او دارنګې چې کوم دی سړی په هغه جوور دغه باندې وایي لا اله الا الله فکر دی راغلی ما په خپله په کتاب کې دا لیدلي چې د سړي لا اله الا الله به صرف یو لا اله الا الله د بل سړي به یو لا اله الا الله یو په لسوي د بل هغه به په لس لا کوي د بل هغه به په لس لاکونه هم اوړي دی شي بس دا نیت غواړي ملا صاحبه څه غواړي نیت غواړي چې ته په دې نیت کې زه داسې لا اله ویم چې دا ټول ګناهګاران مسلمانان پې خدای وبخي داسې هلکه نن داسې سبق ویم په دې یخنۍ کې ځم د زه چې سار دغه کې خو ناوخته راتلم خو هسې وختي چې راووتلم دا لړه مې ولیدله ما یاره دې طالبانو نه به خدای نن علم ورکړي په دې لړو په دې سخته کې چې تاسو را روان یې د یخني په ځان باندې دا کوي تېروئ نو ولې تاسو د خدای د نظر نه پټ یاستئ که کاره یاستئ زه وایم چې په دې ځای ویلو باندې تاسو ته علم به دونه میلاو نه شي دقه ټیم کې به تاسو په دې زړه کې علم الله اچوي د دې نتیجه به تاسو ته میلاویږي ثمره به میلاویږي خو ګوره نیت نه دی خدای رضا یا لکه علم یا ډېر خو خدای رضا نو راځه ورجل بل هغه سړی دی وسع الله علیه چې الله تعالی پراخي نوسته په ده باندې واتاه ورکړه د لره قسمه قسم مالونو کلي د ټولو نه نو راتګ وشي په ده باندې فعرفه نعمه ګوره دی کې هلته نعمت رالی ځکه مجاهد غریب سره څه او دلته نعم رالی نعمتونه ته ډېرې که نو
او لکه ایسی ورته لګېدلی دی ګرم دغه ورته رشته دی قسمه قسم کمبلې ورته شته دی ګرم او یخ ګاډي دا لانجې کونجې پاره پها قال فما عملت فيها قال ما ترکت ما نه پرېښودي من سبیل د یو لارې نه چې ته خو خیر چې خرچه وکړی شي فيها په هغې کې الا انفقت فيها مګر ما خرچه کړې ده په هغې کې لکه لام در لکه درکه قال کذبت ګوره دا دروغ په څه کې دي خرچې خو د کړي دي لګولي دي دا مال او دا شیندلی دی خو لکه کې دی دروغجن دی ټیکه دې راغلې قال کذبت ولكنك فعلت ليقال چې ویلی شي هو جواد چې دا ډېر سخي او کریم سړی دی فقد قیل نه خو ویلی شوي دي په ژوندان هم خلکو یادوي چې مړ شوي خلکو چې لکه وردا ناشنا سړی دغه شی دا مړ شوی دی چې لکه دا ډېر سخي سړی و ده به داسې داسې کارونه کول ثم امر به فصحب به على وجه پړ مخې دا حتی القی فی النار هغه په منځ کې خو یو پات شو که ورجل بل سړی تعلم العلم چې زده کړي علم لره وعلمه نور خلکو ته یې وښي وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه نو دا به د هغې اقرار وکړي قال فما عملت فيه ګوره ده ته نعم راله ولې ځکه اشارې تاسو ترغیب الی العلم هم درکړه چې عالم ته نعمت نه عالم ته نعم وي څنګه چې مالدارو نه مالداره سړي ته سهولیات او نعمتونه موجود دي نو علماو ته هم دا نعمتونه او دا سهولیتونه چې ملا صاحبه موجود ګوره دته نعمت نه یادوي نعم څه ته یادوي نعم چې ملیانو ته نعمتونه یې ګوره فما عملت فيها قال تعلمت علما وعلمت نور خلق ته مې وښود وقرأت فيك القرآن فيك دا اوس په دې فيك کې دروغجني قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال انك عالم چې خلق دې صفات وکړي وقرأت القرآن يقال هو قارئ فقد قيل لا ویل شوی دی ثم امر به پس بیا على وجه حتى القي في النار نو دا علماء کرام فرمایي چې دا عدل دی دی خو فضل د الله تعالی دی خلکو ته متوجه کیږي نو الله پاک د دیو دا دغه قبلې یو بزرګ وایي چې زه حج له لاړم نو چې حج له لاړم صاحب علیه رحمت او د دې خلکو دا ګرمي او دا هر څه مې ولیدله که نه چې د دې خلکو دا حجم قبول نشي نو دا به څه کېږي په دې سوچ او فکر کارل دی بل ګلز ګلوز کې اوده شو صاحب علیه رحمت چې اوده شوم نو بس ما خوب کې دا حالت ولید تپوس مې وکړ د خلکو دا حج نو یو کس راته یاد کړو چې دې ته یو سړی راغلی بلخي د هغې بلخي د برکته مې د دې ټولو حاجیانو حج قبول کړو نو مولي صاحب داسې شاګردان به پیدا شي چې د هغه په دوا به وبخلی شي د هغه په دوا به وبخلی شي مجاهدینو کې داسې شهیدان به چې سم کسان به د هغې په دغه باندې به وبخلی شي او دارنګې چې کوم دی دا ټیک ده چې لکه دا جوماتونه ورسره ساز که هغه رضا نیت خو دې برابر نه و خو داسې طالبان به پکې سبق وایي چې د هغه د برکته به دې څه کړي خدای پاک وبخي نو عدل دغه دی خو فصل معامله څه د ملا صاحبه دا دغه د دې وجې نه علما کرام وایي چې دا عام روایت نه دی چې دې په جمعو کې او په مړو کې بیانې دا چې علماو ته تقریر کې نه ورته چې نیتونه ټیک کړي مجاهدینو ته بیان کې نه ورته چې نیتونه څه کوي ملا صاحبه ټیک کړي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل علما دا چې ابو هريره بیانول دا به بهوش شو بیا چې په هوش کې رااله بیا شروع کو بیا بهوش شو درې پیرونه بعد بیا دا بیان ډېر سخت روایت ډېر سخت روایت او امام غزالی رحمت الله علیه هغه عجیبه خبره دغه کړې دا ذکر کړی دی چې عالم په هر نیت باندې علم حاصل کړي خو د دې علم برکت خپل ډېر دی وایي د زنکدن نه مخکې دته خدای د صدق توبه نصیب کړي د دې د خپل علم د خدای د رضا دپاره وګرځوي نو د هغې نه بعد بیا د زنکدن شروع شي د هغې نه بعد بیا زنکدن شروع شي نو علم ډېر لوی دولت دی وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل العلم انتنازا الله پاک نه قبض کوي علم در پرېستلو سره چې راوباسي د عبادونه لیکن قبض کوي د علم در په قبض کولو د علماو سره غټ علما د مین رواني بس علم هلکه اوس د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله په شان ته یو ملا شته چې دا ټول ملیان راغونډه کې یو امام اعظم به ترې جوړ کړي دقسې روان دي غټ علما د مین نه روان دي اوس په دې موجوده زمانه کې چې دا زموږ استاسو کوم د درس او د طالبۍ د زده کولو د پښتو د اردو په شرحو کې رابنده د عربۍ شرح هم څوکو په لاسو کې هم نه لري مدرسین هم نه لري او طالب العلمان هم نه لري دا د علم کمی شو که دا زیاتی شو خلک وایي علم ډېر شو
حتی تر دې پورې اذا لم یبقي کله چې پرې نه دي الله تعالی عالما یو عالم لرا نو بنشي دا خلق رؤوسا جهالا سرداران جاهلان فسئلو تفوس به دغې نه کولی چې هغوی به فتوا ورکوي فافتو هغوی به فتوا ورکوي بغیر علم فضلوا وادلوا په خپله ګمراهانو خلق به هم د ځان څخه ګمراهان کړي رحمک الله وعن شقیق رضي الله تعالی عنه قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه يذكر الناس هغوی به فن او نصیحت ورکول خلقو ته په هر خمیس کې فأرزيرته فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت ذخوما أنك ذكرتنا شتم تفن ونسيت راكي فأرورتك قال ما خبردار إنه يمنع بشك من كي ما لرى من ذلك لا أرورت فن ونسيت رك ولو تقريك ولنا شأني بشك ذو مكروه كان أن أملكم شتاس استومانكم أرصاد دبيانكم استومان بشي استلي بشي وإن يتخولكم أو زبط شكم دي نگرانكم لتاسو بنسعد باني لكسن رسول الله صلى الله عليه وسلم نگرانك ولا زمانگا بها پدي بان پیغمبر بدي تکتل چې خلق تنگ دي کني دي تا نو ګور دا سونه خسته د مولات کتاب العلم دي نو تل کې وخت بستاسو تقریرونو سره د غراضي ګور اندازي ته ګوري مولي سه تاسو له چارځه کې بیان باندې ولغلې کوم ځای کې د بیان پیدا شته دي نو په بیان ورشه فکر او دام نو چې خلکو باندې بیان خنه لګي دا غي ته بیان کې نه تاسو پیدا شته دي انذرتهم ام لم تنذر لا يؤمنون به پیغمبر اسلام ولی تبلیغ کول وي تبلیغ خود په دي مخاطبین ته او بل مبلغ ته لکه مخاطبین ته پیدا نشته دي مبلغ ته په خپل باندې شته دي کنه د څنګه چې ته به خیر ته پرې کې تبلیغیان ته څوک وي الکه وي تنگ نه کوي تنگ وبدي نه تنگ زیل رواني بیخي به بیان نه پرې دي چې اوس لکه خلک د تنګي خودم نه ډیر به راټینګي نه چې لکه خلک څه شي مولا صاحبه ستومان شي یو مولي سي په پټو سترګو به تقریر کوي دا لا بیله مزه منبر ته خطر دی په پټو سترګو تقریر شروع کړی دی روان دی چې سترګې غړولې دي جومات کې څوک هم نشته صرف یو دقه چې سړی دی هغه د برجۍ ته ډډه والي فکر دی راغلی صرف یو کس دی ما د ده په صفتونو یې شروع کړی ده چې ته داسې بزرګ یې په دین باندې مین یې او شق یې فلان دا ټول خلک د جومات د بیان نه لاړ او ته بیان ته هغه د نر بچی و خو صحیح مسلماني وکړه ویل استاد دا جومات دی د دروغو ځای نه دی چې تا ته د ځان صفتونه وکړه زه به هم بیا تللی وې زه خپل څادر ته ناست یم چې ته کله د منبر باندې کېناستې ما راته څادر په هغې غوړولې چې ته راکوشي چې څادر راواخلم زم نو وروره دا کار به نه کوئ د بیانونو خو دا مقصد دا ترجمې هم کوي مختصر انداز کې ترجمې کوي مختصر انداز کې څه کوي ملا صاحبه ترجمه کوي لکه چې خلک د تکینی دومره مقدار کې کوي هغوی بیا اندازې ته ګور کې داسې او دا درسونه خو مستثنا دي لکه دې دپاره خو انتخاب شوی د دومره ټیم د مخکې نه طالبان دې ته صحیح ملا صاحبه او کنه ذهني ورته دغه وي دا برابر وي خو عام وعظونه نصیحتونه کې دقه طریقه د اندازې ته ګوري که یو ځای داسې دی هلته ګیمټه بیان ته ضرورت دی نو بیا به ګیمټه بیان کړي دا نه چې لکه ته اوس چا دستاربندۍ له راګورتې په 15 منټه به خبره اترې وکړې یاره وایي خلک به تنګې نه او زه نه لاړم نو بیا به څه چلي هلته د دستاربندۍ والا حضرات به وایي چې ته موږ راوستی دې دپاره چې ته اوس 15 منټه بیان کړې یعنې ګوره ټیم بس مقتضى الحال دې ته به ګورې هر یو کار کې اذان دی دا د ماښام بانک کې مقتضى الحال دا دی چې دا خو اوږد بانک کوه چې خلکو ته د لرې لرې ځای نه دې جمع له راشي زر زر یې مه ګړزوه او چې کله ناوخته ځینې کله داسې وخت راغلی دی چې د ماښام د دغه ته بانک ته 20 منټه پاتې د تقریر دونه اوږد چې مولي صاحب تقریر کوه جمع پسې قابو دا قریب او قضا شوی و نو هغه ناتخوان قاري صاحب ته ویلې دغه اذان کړی که مال ته مه کوه خو هغه ما خبره خو ونه ده وره لان هغه ټیم ته ما کتل نو په 4 منټه کې هغه اذان و 4 منټه کې اذان هلکه مونځ قضا کړي دا 4 منټو د اذان ټیم دی چې ته پکې دا نو قلقلې دې شروع کړې دې ټیم کې بیا زر دغه کړې ګوره ځینې څنګه ځینې څنګه فکر دې راغلی ځینې ځای کې د تلاوت ضرورت شي که تلاوت وکړو نو قاري صاحب مرۍ مې خراب هغه یو ته مال تلاوت وکړو نو هغه دا چې مرۍ مې خراب ستا مال څه مقابلې میدان له مې نه راوستی چې تا باندې قلقلې کوم خو تلاوت ته یې وکړه په خرابو مرو باندې څه که وکړه نو ګوره دا دغه نه ده چې څوک جمع څوک نشته ته زما مرۍ خرابې خو مه کوه قلقلې
بس ساده دغه ووایه تلاوت وکړه فکر دې راغلی نو ګوره ټیم د تقریر او د هر څه کې به د دې خبرو خیال ساتل پکار دي نه بعد به تاسو مولیان جوړېږئ ښه اوس پورې خو نحو او صرف اوس احادیثو ته د خیره موږ رالو موږ تاسو ته به عقل زده کېږي چې په دقه طریقې سره دغه وي چې نه سیخ سوی او په دې مثال ګوره زه پوهېږم تر ننه پورې نه دا م یاد ساته نه سیخ سوی او نه کباب خو لکه مسله دقه ده مقصد به تېنه دا دغه کړو دا راوالو چې نه به خلک داسې پرېږدي بیخي او نه بیا تنګې چې لکه هغه دوه پوزله دغه کې راولي ښه په بني اسرائیل کې یو سړی وي طول الکلام د تقریرونه به یو نه به اوږده کول فلعنه ولعنو هغه هم لعنتي شو قوم مسلسل شو ملا صاحبه لعنتي شو راځه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتحولنا بها مخافه السآمه د وجه د یېرې د ستومانۍ نه علینا په موږ باندې د پیغمبر خبرې ته به څوک ستومانه شي ولکه پیغمبر اسلام راتلونکي خلکو ته خو کله داسې بیان پیغمبر اسلام کوي چې د سهار د مانځنې شروع کړې ده او ماسپښین مانځه ته یې چوټي کړې ده بیا د ماسپښین مونځ کولو نه بعد بیا بیان شروع کړی مازدیګر ته چوټي کړې ده بیا مازدیګر مونځ کولو نه بعد فورا شروع کړی تر د ماښام وایي داسې یو فتنه د قیامت د ورځې پورې راتلونکي نه وه مګر هغه پیغمبر اسلام یاده کړه چې دا فتنه به راځي د هغه نوم یې واغېستو د هغې مشر چې به دا پلانکې پلانکې د پلانکې علاقې وي د ټولو فتنو بیان یې وکړو هېڅ یې پرې نه خصو خو فذکره من فحفظه من حفظه ونسیه من نسیه راوي وایي بیا دغه روایات ټوټل خو څوک په یو کتاب کې نشي دغه کولی پیدا کولی مشکل د ذکر ټولې ورځې بیان دی خو ډېر حصه د هغې نه په کتاب الفتن د داني کې نقل ده ډېره حصه ترې نه په کتاب الفتن د داني کې نقل ده صاحب علیه رحمت دا ټول نو کله ضرورت راغلی ګوره دونه اوږده اوږده بیانونه پکې راغلي هغې ته لکه خلک ذهني صحیح ملا صاحب برابري کړه ضرورت وي وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمه کله چې خبره کوله په خبره باندې اعادها هغه به معاد کوله ثلاثا درې کاله ځینې سخته خبره به درې پیرې کې دا طریقه ځینې سخته خبره به درې پیرې کې ٹھیک شو او دویمه توجیه په دې کې دا ده چې هغه بیا په درې مجالسو کې کوله دلته به یو بیان وکړو بل ځای کې به یو بیان وکړو هغه خبره په بل بیان کې وکړه بس د هغې حاملین به پیدا شو نو بیا هغه خبره نه کوله بیا نورې کولې بیا هغه نه کوله نو بیا نورې کولې فکر دې راغلی بیا هغه نه کوله بیا هر ځای کې به درې دغه خبرې دغه کولې دا ذکر کولې دا مسله ده د تبلیغ والا ملګرو ته خدا هدایت یې شپږ نمبر نه بعد ته نه وځي دا صحیح هدایت دی ځکه بیا په مسایلو کې چې ګوتې وایي نو بیا اختلافات هم جوړېږي مسایلو ته معلوم هم نه وي خو علما خو به داسې نه کوي که نو علما خو به لکه هر قسمه بیانونه دا دغه کوي شي فکر دې راغلی هغوی به خو یوازې یوه خبره به نه دغه کوي نور ټول دین به خلکو ته رسول غواړي تبلیغ والا کلي والا کې ملګرو سره به زه کېناستم نو هغوی وایي چې لکه زموږ په ځان کې راوستل مقصد یې موږ یو خبره کوو او له تقریر والا صرف تقریر مقصد یې نامال دا وجه د سره نه منم دا خطا څه وجه ده وجه دا ده تاسو د نور نه درځي نو تاسو به دقه کوئ مولیانو د خو ورځي نه به ټول دین د الله پاک جل جلاله ترسي دا حقه خبره همداسې ده که لمازداګد او دا میدان دی تاسو ما ته په حج باندې بیان وکړئ کوم یو ملګری په دې کې ودرېږي او دا د مازدیګر د ناستې خبره به له موږ ورکړو ماښام به درې په حج وکړي زه نه درځي په معاملاتو باندې وکړي په بل څه وکړي نه فکر دې راغلی نه که دا اصلاح به داسې کوي موږ هم نه پوهېږو تاسو هم نه پوهېږئ انسانان خو ټول د نه پوهې واله څه دي مولا صاحبه لږه لږه درجه په درجه باندې انسان ورو روانې پوهېږي ښه نو دا نه چې ته اوس جګړې وکړې لکه اصلاح طریقې سره به دا دغه کوي د هغې دپاره دا هدایت ضروري دي او د تقریر والا دپاره جمعې منځونه ورته کې به یو خبره همیشه نه کوي ټول بدلې خبرې به دغه کوي دا ذکر کوي وایذا اتا کله چې راغلې علی قوم په یو قوم باندې نو سلام بیا اچولی په هغې باندې سلام بیا چې په هغې باندې ثلاثا درې سلامه درې سلامو کې یو توجیه خدا د مولي صاحب څنګه درې سلامونه یې پیاچوي یو خدا دی چې اجازت دپاره سلام دویمه دا ده چې کله اجازت تاته میلاو شي نو بیا د ستریمشو سلام او دریم چې کله واپسي کې سلام د وداع او بله توجیه چې کوم دی په دې کې نه دا ده چې دا قوم به ډېرو نو چې راتلو سره به یو سلام په هغه نږدې ملګرو واچو بیا به دې منځکار کې په نورو واچو بیا په آخري نورو باندې واچو نو دا ښایي ښه څو سلامه شو زه چې دغه ځای له راشم یو سلام یم چې دې ځای له راشم بل سلام چې دې ته راوښی دې پاتې ته بل سلام داسې مجلس کې به څو سلام اچې درې سلامه به په یک واچې ځینې کله خلک داسې ډېر ناست وي که چې ته راشي لکه کټونو کې راجمع شوي واده دی یا مړی دی نو قبایلو کې خو دقسې ناست وي خلک نو ته راشي یو طرف ته سلام علیکم بل طرف ته سلام علیکم بل طرف ته
السلام علیکم ولکه دا د مشر سړي دپاره ده ته کشر سړی څوک دې پېژني نو ټولو ته لاسونه وکړي خو یو ځای ته غلی کښېنه یو ځای ته غلی کښېنه او یا مولي صاحب پټکی م والي ږیرې م وي ښه طالب او مولا وي او دې دغه روان دی او دی په دې موبایل کې ګوتې وایي دومره بدې ښکاري چې توبه مې دې توبه زه خو بس دا محسوسه کړم چې دغه ټیم کې لکه زه نه وی یا مولا نه وی بچه ته یو میز سړی بس طالب او مولا دی او دې غټې ډلې را روان دی او دې دغه ګوتې وایي رینګ هم راغلی دغه ټیم کې کېده وی اوس وروسته راته کوم خبره ختمه کړه سړی بدې ښکاري د عوامو په مخ کې به خپل علم نه سپکوئ تاسو چې علم وکړئ نو بیا به د علم خیال ساتئ چې ستاسو د وجې دا علم ونه شرمېږي ستاسو د وجې نه دا علم ونه شرمېږي فکر دې نه دی واړوه ملا صاحب بیزاوي شریفو صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله وصحبه وعلیکم السلام څنګه جناب صحت دې ښه دی امن دی دا خو دې بار ځای کې دغه که کنه اوس چوټي ټیم کې به دې دغه کړی که دلته یادې نو مسجد دی نو په مسجد کې بیا او شرا خبره ده نو ما ته خو جواز معلوم نه دی جی بس تاسو زه دغه په چا غسته خبره پیسې به راکړي 50 روپۍ دې مې ډېرې دي که چا نه غسته زه هم دا نو ته دغه که دغه به وکتلې بس صرف خبره ده دی خو یو ملګرو دا کتاب دی زه نه وی چې څومره کتابونه دي ټول یو خلاصه شان موږ لیکلي ده په نقشو کې دي که نه شرجامي پورې قیمت هم کم دی 50 روپۍ دي د نمایندې ته موږ وړی وې یو څه سودانې هغلته وتې لږې پاتې شولې شیخ صاحب ته مې اجازت واخیسته هغه ویل دننه نه باسه کې چا اخیستلې 50 روپۍ دي صرف ویې ګورې ښایسته کتاب دی ټولو لپاره مفید دی نقشو کې دي ټول نقشو کې سبقونه دي ټول په نقشو کې دي یو کس لږ راپاسې لږ خارج से दूध रखा دا لږ ورکړه देख ये 50 तुम्हारा خو په خو باندې څوک معذوري نه ده هغه په ناسته باندې جمع ورکوي دا مونځ یې صحیح دی که صحیح نه دی دا مونځ یې صحیح دی خو روغ امام جوړول پکار बल दीजिए जरा और खड़ा حج کې حلق پاتې شو دا بل شي کس استاذ دا والا ما تاسو ولې درکړو 50 ما والا دا ورکړه ايه يوراك ماله يوراك ما قصوش فقط دور راك شو يو ولا راك بلا چی شي چی شي حارس چې اوس ودې څه به ولا چې اکثر یې موجود دي نو بیا به غسل ورکړي چې اوس ودې د ټول نو بیا خطر ایره شي نو هغه لپاره خو مشکل نشته لکه چې غسل ورکول ولا ممکن وي نو غسل ورکول ولا پکار که بیا کله ممکن وي نو بیا التي ممکن نو خو دغه نه خصوصي مرض یا سناري کنه او که هغه باندې اوبه ورچولو امکان شته دی نو اوبه دې پرې ورواچوي غسل کوم اندازې پورې ممکن دی هغې پورې پرې عمل وکړي خلق او قصر چې دواړه دغه شي دا پاتې شي نو حج یې شوی دی که نه حج یې شوی دی خو دی په دغه نه خو دغه شوی نه دی که نه دم پې واجب شوی دی چې ځان یې حلال کړی دی په غیر د قصر دغه نه بیا به دا وکړي خو دم پې واجب شوی دی دم به ورکړي حج یې وشو
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي وقيل علم لذاته المخصوصة شاویه چې دا علم دی د پاره د ذات خپل چې مخصوص دی الکه د الکلمې د جلال کې د تبل یو مذهب خي چې دا علم دی د پاره د ذات مخصوصه د باری تعالی او په دې باندې درې دلایل راته دا وایي جزاکم الله دې باندې څو دلایل وایي درې دلایل په دې باندې وایي یو دلیل چې دی په دې باندې دا وایي چې دا همیشه د پاره موصوف واقع کیږي او د بل د پاره صفت نه واقع کیږي دا مسله موصوف واقع کیږي او صفت نه واقع دویم دلیل دا دی چې د الله پاک د پاره یو داسې اسم منګه ته پکار دی چې په هغې د خدای صفات نور جاری شي لکه د کوم ذات د پاره صفات دي نو هغه صفات خو به دغه اسم د پاره وی کن نوم به وي صلاحیت یې نه لرو د دې دپاره مناسب سوا د کلمې د جلال نه دریم دلیل دا دی چې دا کلمه د جلال دا وصف نه ده که چرته دا وصف وی دا به بیا مفید د توحید نه وی لا اله الا الرحمن دا مفید د توحید نه دی نو لا اله الا الله مفید د توحید دی که چرته دا وصف شي د الرحمن په شانته نه دا به هم بیا څه شي مولا صاحبه دا به هم بیا مفید د توحید ونه ګرځي نو لا اله الا الله په اجماع د امت سره مفید د توحید دا د دې مفید د توحید نه ګرځېدل باطل دي نو لہذا دا کلمه د جلال وصف چې دی له مستلزم دی دا وصف ګرځېدل هم باطل شو نو درې دلایل په دې باندې وایي چې دا علم دی او وصف نه دی په هغې درې دلایل ګوره وقیل چاویلی دی علم دا کلمات د جلال علم دی د پاره د ذات د الله تعالی چې مخصوصه دی لانه یوصف ولا یوصف به ځکه دا موصوف واقع کیږي ولا یوصف به او په دې صفت د بل څه نه واقع کیږي ولانه لا بد له لا بد دا د کلمې د الله د ذات د پاره ان خدای ورته محتاج نه موږ ورته محتاج من اسم د یو داسې اسم نه چې جاری کیږي په هغې باندې صفات د الله تعالی صلاحیت نه لري له د دې اجرا د صفاتو د پاره مما د هغه نومونو نه چې اطلاق یې شوی دی علیه په الله پاک باندې په هغه ټولو نومونو کې سوا د کلمې د جلال نه الله دا صلاحیت لري د دې لپاره چې دا نور صفات په دې جاری شي بله کلمه پکې داسې نشته دی ولانه لو كان وصفا كذا كلمه د جلال الله دا وصف وي نو لم يكن به بنوي دا قول چې لا اله الا الله توحيدا مفيد د توحید لکه په شانته د لا اله الا الرحمن به نو لا اله الا الرحمن مفید د توحید نه دی به لا اله الا الله مفید د توحید ځکه چې دا نه منی کوي شرکت لرا چې شرکت منه کې توحید براشي چې شرکت منه نه کې توحید به د کم ځای نه راشي والاظهر او اظهر خبر دادا چې انه وصف فی اصله دا په اصل کې وصف دی ته د اظهر ویله اظهر دا د قاضي بیزاوي رحمت الله علیه خپل رای ده د جمهور عالمانو نه خلاف د جمهور د عالمانو دقه رای ده چې دا علم دی لذاته المخصوصه دی وایي چې اظهر دا د په نس دا چونکې راجح قول دی ځکه ورته دی څه وایي اظهر وایي چې دا کلمه د جلال په اعتبار د اصل سره خو وصف دی خو د دې استعمال د الله تعالی د پاره داسې غالب دی چې بل چا د پاره استعمال شوی نه دی او د بل چا د پاره استعمالیږي نه نو وګرځېده په شانته د عالم په حقیقت او په اصل کې وصف دی خو دی په شانته د عالم د دې موږ سوی دوه مثالونه نور هم شته دی لکه سوریا او صاعق سوریان په اصل کې وصف او بیا علم جوړ شوی دی سوریا دا تصغیر دی د سروا او سروا چې کوم دی مالدار ښځې ته وایي مالدار ښځې ته یو صفتي نوم دی مالدار
بیا وګرځېده د یو ستوري دپاره علم نو په اصل کې وصف و مالداروالی بیا وګرځېدو علم دقه رنګې کلمه د جلال اصل کې و وصف بیا وګرځېدو علم او دویم مثال یې د صاعق دی صاعق څه ته ویل کېږي اواز ته اواز ته نو اواز وصف دی تیز اواز دا وصف دی صاعق دقې ته وایي خو دلته نوم ګرځېدلی دی دپاره علم ګرځېدلی دپاره د چا د خویلد ابن نفیل ده چې دا نو باندې کړې وه کټوۍ او هغه یې پخوله پیراله سیلۍ هغه یې ترې واړوله نو دې سیلۍ تیره دې بدې وویلې نو د الله عذاب پرې رالی یو کرنګ ناره شوله نو هغې کرنګ سره چې کوم دی د شیشه شو وسوځېدو په دغه باندې د تندر باندې نو دی به یادېده په صاعق باندې نو وروره په اصل کې وصف او وګرځېدو علم دقه رنګې کلمه د جلال په اصل کې وصف وګرځېدله بیا علم والاظهرو ډېره اظهره دا ده چې انه دا کلمه د جلال دا وصف دی په اصل خپل کې لیکن هر کله چې غلبه راله په دې باندې په دې شان چې نه مستعملیږي په غیر کې وګرځېده په شانته د علم په مثل د سوریا او د صاعق نو جاري شوله دا مجراهو په ځای د جاري کېدلو د دغې علم په جاري کېدلو د وصف کې علیه په ده باندې چې بل ټکی به د دې دپاره صفت واقع کېږي او امتناع د وصف راله به په دې سره چې دا به د بل دپاره صفت نه جوړي سوریا دا د ده دپاره بل صفت راتلی شي خو دا د بل دپاره صفت نشي جوړېدی صاعق د ده دپاره بل صفت راتلی شي خو دا د بل دپاره صفت نشي جوړېدلی ځکه دا وصف ګرځېدلی کل علم دقسې کلمه د جلال وصف ګرځېدلی کل علم نو اوس به نور ټکي د ده دپاره صفت واقع کېږي خو دا به په خپله باندې بل دپاره صفت نه واقع کېږي او عدم تطرق نه پیش کېدل د احتمال د شرکت به الیه دې کلمې د جلال ته بل په دې نوم کې به سره بل څوک شریک نه وي ولې لأن ذاته ځکه ذات د الله جل جلاله من حیث هو په غیر د اعتبار د امر آخر نه که دا امر آخر حقیقي وي او که غیر حقیقي وي په غیر د امر آخر نه که حقیقي وي او که غیر حقیقي امر آخر کار څنګه وي په غیر د اعتبار د هغې نه غیر معقول للبشر د بشر په عقل کې نه راځي د الله ذات تصور یې نشي کولی نو ممکن نه ده چې دلالت وکړي علیه په ده باندې بلفظ په یو لفظ سره نو دی دلیل د دې وویلي چې دا کلمه د جلال د خدای نوم نه دی د خدای نوم خو به هله وی چې د الله پاک جل جلاله دا ذات معقول وی د بشر دپاره نو دا نوم به خدای ځان له ایښودی وی دپاره د بشر لیکن د الله ذات خو غیر معقول دی نو نوم وله څنګه ږدي نوم ورله څنګه ږدي فکر دی ممکن نه ده چې دلالت وکړي په دې باندې بلفظ په یو لفظ سره ورکوي وله جواب موږ وله جواب ورکړی وکړ چې دا معقولوالی او دا معلوموالی دا خو په څلور قسمه دی بالکنه او بکنهه او بالوجه بوجهه که د الله پاک جل جلاله د ذات معلومات په کنه او کنهه سره نشي کېدلی او په دې سره معقول نه دی خو بالوجه بوجهه خو کېدی شي او دقه د نوم کې خوستو دپاره کافي دی دقه د نوم کې خوستو دپاره څه دی ملا صاحبه دا وله کافي ده کنه ولأن دیو بل دلیل وی قاضي بیزاوی د دې دپاره چې دا د الله دپاره علم او نوم نه دی ولې ولأنه لو دل که چېرته کلمې د جلال دلالت وکړو په مجرد ذات مخصوصه باندې الله نه مراد دغه ذات مخصوصه والی نه بیا به پیدا نه کړي ظاهر قول د دې الله جل جلاله معنا صحیحه قول څه دی وهو الله فی السماوات نو الله په سماوات نو که الله پاک دا کلمه د جلال د ذات دپاره راشي نو بیا به معنا داسې راشي چې دا ذات د باری تعالی په سماواتو کې دی نو د ذات باری تعالی دپاره به مکان راشي سماوات او حالان کې الله پاک جل جلاله د مکان نیولو نه څه دی منزه دی مکان خو نه لري فکر دی ولا يتمكن في مکان شرع قائد کې څونه سخت ځای دی ولا يتمكن في مکان بیا به دغه جوړ شي بیا به نه څه شی جوړ شي ملا صاحبه
دقه به دې دغه شي دا جوړ شي. نو لهذا ځکه چې کوم دی دا کار دغه نه دی، دا صحیح نه دی. فکر دی نو د دې خدا دی چې دا الله په اعتبار د معبود والي سره، یعنی په سماواتو کې معبود دی. په چا کې معبود دی؟ په سماواتو کې الله تعالی دا معبود دی. ذات د الله تعالی خو په سماواتو کې بل دلیل ولدي سوي ولأن معنى الاشتقاق الاشتقاق او معنا د اشتقاقم پکې صحیح ده چې دا کوم و توجیهات پکې چې ردینه مشتق ده یا ردینه مشتق ده یا ردینه مشتق ده یا ردینه مشتق ده یا ردینه مشتق ده، دا خو په دې دلاله کې چې عالم نه دی، وصف دی. ځکه خو اشتقاق وشو، نو دا اشتقاق هم وایي صحیح دی. ځکه چې تعریف د اشتقاق ور باندې صادقیږي چې دوه لفظونه مشارکي د یو بل سره په معنا او په ترکیب کې، نو دا یو به مشتق دا بل به مشتق منه وي. دغه قانون دلته جاری کېږي کنه چې دا د دې نه مشتق دی ځکه داسې، یا د دې نه مشتق دی ځکه داسې. اقوال خو پکې تېر شوي دي که نه دي تېر شوي؟ ولأن معنی الاشتقاق او معنا د اشتقاق چې کېدل د یو د دواړو لفظینو دي چې دا څه شوي مشارک وي دا بل دپاره په معنا او په ترکیب کې، نو دقه معنا د اشتقاق او دغه مفهوم د اشتقاق حاصل بینه و بین الاصول المذکوره. شپږ وموانو کې دغه دا ثابت دی. وقیل چا ویلي دي چې اصل د دې چې دی لاها دی په سوریانۍ ژبه کې، نو فعربا نو عربۍ ته راواړو په حذف د الف اخیره سره، د دې هانه وروسته الف دی که دا ترې لرې کړو، او ادخال د الف لامې وکړو علیه په دې باندې ادخال اللام علیه. لام که الف لام اصل کې چې کوم دی پکې وی لام دی، دا الف په تفسیر لپاره سیوا شوی دی. لکه دا لام ساکن دی نو ابتدا په ساکن باندې محاله وه. او سیب علیه رحمت دا دغه وی مبرد سیب وی چې اصل کې دا حمزه ده، دا لام مصدقه سیوا شو چې د حمزې د دې تعریف او د حمزې د استفهام ترمنځ د فرق راشي. او خلیل صاحب وایي چې اصل کې الف او لام دواړه دي، دا دواړه آله د تعریف ده. لکه څنګه چې مجموعه حل هغه آله د چا ده؟ د استفهام ده. نو دې درې واړو مذهبونو کې د چا مذهب غوره و؟ د سیبوي. نو ځکه یې ویلي چې اللام کاپیه کې وایي من خواص دخول اللام. نو دا ما چې تا کومه تقریر وکړو دا شرجامي کې راغلی چې دا دخول اللام یې ولې ویلي؟ دې کې درې مذهبونه دي. نو د ابن حاجب په نسبت باندې مذهب د سیبوي افضلو، نو ځکه یې لام یاد کړو. زه په نسبت باندې دغه مذهب افضل دی که ځکه د لام یاد و ادخال اللام علیه په دې باندې. راځئ چې اوس پکې قرائت وکړو. کله چې د دې کلمې د جلال نه ما قبل ټکی مفتوح وي نو دا به پر وي، ټکه دی، او یا ته ما قبل مضمومي بیا به پر وي. خو که ما قبل ته مکسوري لله نو بیا به پر نه وي. ان الله اني مخکې ته دغه دی مفتوح دی، نو په دې ټیم کې به ورپور وي. علیه الله په دې ټیم کې به پر وي، مخکې ته مضموم دی. او تفخیم دارنګې ډکول د دې لام د کلمې د جلال چې کله مفتوح وي ما قبل د دې نام یا مضمومي دا سنت دی. وقیل چا ویلي مطلقا او حذف د الف د دې لحن دی پاسدي په دې باندې منز او نه منعقد کېږي په دې باندې صریح الیمین. الله دا ټیک نه دی، ٹھیک ده که دا ځینې څوک بیخي د الله اوچت نه کړي الله الله داسې الله بیخي د علام دغه وایي دا به نه وایي. او ضرورت شعري د وجې نه راغلی الا لا بارک الله فی سهیل اذا الله په وخت کې چې الله پاک برکت اچوي پر رجال په رجال کې. نو دلته خو اوس پرې راوړی دی، خو لیکن دې کې اصل کې د علام یې اوږد کړی نه دی. اصل شعر داسې دی ها. او دا خلک چې دا ذکر کوي دا ها پکې نه وایي، نو دا څنګه دی؟ لکه دا خو الله همداسې دی که او ذکر کوي الله 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 الله، نو اړو له ها پکې وایي نه، نو دا ذکر کېږي. نو تانوي بابا رحمت الله علیه وایي چې دا کېږي. تانوي بابا رحمت الله علیه دلیل د کوم ځای نه نیولی؟ د بحر الرایق ده. په بحر الرایق کې دا راغلي په فتح القدیر کې چې د آذان والا اشهد ان لا اله الا الله اړو له ها ونه وایي.
محمد در رسول الله هاړول ونه وای وای که دا ها د هغې نه پاتې شي اذان وشو او بیا دا مسله معلل کړې ده ابن نجیم او محقق ابن الحمام په کثرت استعمال سره چې دا اذانونه ډېر زیات کیږي نو دا زیات استعمال تقاضا د تخفیف کوي نو خیر دی که دا حمزه څه شوه دا ها څه شوله پاتې شوه نو تنوي بابا رحمت الله علیه فرمایي چې د اذان نه خو زیات د الله نوم داسې ډېر یادېږي نو دا خو بیخي تقاضا د چا کوي د تخفیف کوي نو که چا الله ویل خو ډېر بهتر ده او که چا دا ها پکې نه شوه ادا کولی او داسې زر زرې الله 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 ویلې لکه دا ذکرونه خلک کوي نو خیر دی دا ذکر یې هم شوی دی ذکر یې واړوئ هدایه Cari.